د پی ټی آی جلسه نن ولې کینسل کړل شو؟ سهار وختي 7:30 بجې اعظم سواتی عمران خان سره ملاقات کړي کنه د عمران خان خور علیما خان په موجوده لیډرشپ باندې ډیر غټ تنقیدونه کړي دي. بل شریف زاد مرود هم گرفتار شوی دی، د اسلام آباد پولیسو گرفتار کړي، هغه ته رهایی هم ملو شوی. اوس چې کوم نوی اپډیټس راغ ډیر غټ تفصيلات د سره شریکوم چې د پی ټی آی د 22 اگست جلسه کومې جلسې د پاره چې پی ټی آی ډیر زیات سټراګل کولو، ډیر زیات کوششونه کول، عدالت ولا ان او سی هم ور کړی و. هغه جلسه په ان موقع باندې د جلسې پرواز باندې ولې کینسل کړل شو؟ په دې باندې د عمران خان خور علیما خان ډیر غټ تنقید کړی د پی ټی آی په لیډرشپ باندې. مکمل تفصیل در سره شریکوم. جلسه نن سهار کینسل کړل شو چونکه د ملک برنا ډیر زیات د پی ټی آی کارکنان را جمع شوي اسلام آباد لا سپلارو باندې چې سهار 7:30 بجې اعظم سواتی عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی یا نه دی کړی. خو اعظم سواتی وی چې ما عمران خان سره په جیل کې ملاقات وکړو او د عمران خان په هدایاتو باندې موږ دا جلسه کینسل کوو او دا جلسه د 22 اگست یعنی د نن ورځې په ځای په 7 سپتمبر باندې وي، د بلې میاشتې په 9 تاریخ باندې به وي. اوس ډیر خلک چې کوم وي دا تنقید هم کولو چې دا اعظم سواتی چې کوم دی د عمران خان د مخالفینو پریشر کې راغلی دی، عمران خان د جلسې کینسلولو نه دی ویلي. دا اعظم سواتی چې کوم دی د ځانه دا خبره کړې چې د عمران خان په خوله باندې دا جلسه موږ کینسلو چونکه د پی ټی آی ته د عدالت نه ان او سی هم ملو شوی و چې تاسو جلسه په اسلام آباد ترنول کې وکړئ. خو بیګا چې کوم اپډیټس راغلي د شپې دا و چې د پی ټی آی ان او سی یو ځل بیا کینسل کړل شو. دینه مخکې هم پی ټی آی ته په اسلام آباد کې د جلسې کولو ان او سی ملو شوی و چې د جلسې پرواز دغه یو ان او سی کینسل کړل شو. نو بیګا خبرونه راغلي چې د پی ټی آی ان او سی یو ځل بیا کینسل کړل شوی دا چې د پی ټی آی وکیلان شپه په شپه عدالت ته ورغلي. د شپې خو چون کې عدالت کې سوي نه، خو بیا هم 7:30 بجو ټایم کې ورغلي عدالت ته چې زمونږ ان او سی ولې کینسل کړل شو. سهار پکې دغه اپډیټ راو. دا اپډیټ چې راغو هغې پسې ډایرکټ د عمران خان خور علیما خان ډایرکټ خپل پیغام جاری کو. هغه په موجوده د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته په هغې باندې غټ تنقید هم وکړو چې دا لیډرشپ چې کوم دی دا د عمران خان د رهایي دپاره کوششونه نه کوي، بلکې دا د اسټابلیشمنټ په پکړ کې راغلی دی او دی د عمران خان د رهایي نه غواړي. په موجوده چې کوم لیډرشپ ته لکه لیډران څوک دي دا ټایم الیمین ګنډاپور شو یا بیرستر ګوهر شو یا څومره هم عمر ایوب شو، څومره هم د پی ټی آی غټ لیډرشپ دی په هغې باندې په لیډرشپ باندې د عمران خان خور علیما خان چې کوم دی تنقید وکړو چې دا لیډرشپ د کار نه دی او د عمران خان د رهایي دپاره کوششونه نه کوي. بل چې کوم کارکنان را جمع شوي د ملک مختلف علاقو نه، یو ځای نه بل ځای نه، بلوچستان نه، کراچۍ نه، لرې لرې ځایونو نه خلک اسلام آباد له ځان را رسولي. چونکې نن به 3 بجې الیمین ګنډاپور هم اعلان کړی چې 3 بجې موږ د ثوابۍ انټرچینج نه وځو، جلسه ګاله به ځان رسو. نو خو بس 3 بجو ټایم له خبره ونه رسېده. نو کې پی کې هم ډېر خلک تیارو، خو بیا هم دغه جلسه کینسل کړل شوې ده. او بیا جلسې دوران دا اپډیټس هم راغلی چې شیر افضل مرود د اسلام آباد پولیس گرفتار کړی دی او نامعلوم مقام ته منتقل کړی دی. هغې نه پس اوس چې کوم نوی اپډیټ راغو هغه دا اپډیټس راغی چې شیر افضل مرود رها کړی شو. شیر افضل مرود چې کوم دی د اسلام آباد پولیسو پرېښودی دی، رها کړی دی. دا اپډیټ شو. دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ خپله رایې په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. والسلام.